تکبیر نعره تکبیر د فلسطین د مظلومه مسلمانانو سره د یکجهتۍ دپاره په ناوګۍ بازار کې احتجاجي مظاهره وشوه. د محمد اسرار میرزاده او طاو رحمان په قیادت کې شوې دغه احتجاجي مظاهره کې د بازار دکاندارانو او عامو خلکو ګډون کړی و. مظاهرینو په لاسونو کې د پاکستان او فلسطین جنډې اوچتې کړې وې او د فلسطین په حق او اسرائیل خلاف یې ناربازي وکړه. مظاهرینو د ناوګۍ بازار چوک نه تر ګراوند پورې ریلي هم وویسته. مظاهرینو ته د خطاب په وخت محمد اسرار میرزاده او عطاء الرحمن ووی چې د مسلمانانو مثال د یو وجود دی او چې په وجود کې په یو ځای تکلیف وي ټول بدن ته تکلیف وي. هغوی زیاته کړه چې ټول کفار یو ځای شوي او زموږ په قبله اول کې ظلم شروع کړی. مقررین ووی چې د اسرائیل د بمبارۍ نه تر دې دمه په زرګونو فلسطینیان وروڼه خویندې او ماشومان شهیدان شوي او په زرګونو بېکوره شوي. هغوی وویل چې اقوام متحده د اسرائیل د ظلم اکشن واخلي او فوراً د هلته جنگ بندي وکړي. د ریلي په اخر کې د فلسطین د بېوسه او بېکسه مسلمانانو د مدد او نصرت دپاره اجتماعي دعا هم غوښتې شوه. موږ د دې ریلي مقصد صرف یوه خبره وه چې په فلسطین کې کم ظلم او بربریت کیږي نو د سوشل میډیا اواز ډیر زر رسي او څومره هم چې غیر مسلمه ملکونه هغوی خپل احتجاجونه داسې ریکارډ کړي دي چې خپل ملکونه یې شنډولي. لکه انګلینډ کې 10,000 خلک راوتي دي. زه یو دوه خبرې کومه. یوه دا خبره کومه چې ټولو خلکو ته پته ده چې یو فاحشه ده میاں خلیفہ نومه دی. هغه وایي چې اگر تم فلسطین کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم غلط جگہ پر کھڑے ہو. بیا د یو یهودنې ماشومې خبره کومه چې هغې په ټي وي باندې ولیدله چې په اسرائیل باندې حمله شوې ده یو راکټ او ورتاو شوی دی او په هغې کې څوک یهودیان یو دوه کسان مړه. نو سبا هغې یو ټوکرۍ جوړه کړې وه او د هغې نوم یې جوړ کړی و ساخت. نو هغه ټوکرۍ ودرولې وه او څه سامان یې ورسره ایښی و او هغه سامان یې خرڅه چاته تاسو کې چې دا ته څه لخوا خرڅئ نو او د دې ستا د دې ساک مطلب څه دی. نو هغې ورته وي چې د دې مطلب دا دی چې ایسا مطلب سیډ او ای مطلب انګري او بیا ای مطلب دا دی چې ایکشن. نو زه خفه شوم په خپل اسرائیل وروڼو باندې. نن زه غمجن یم په اسرائیل خبره کومه. دا خبره د اسرائیلي جینۍ ده. نو هغه جینۍ وی چې زه سیډ شوم خفه شوم. نو چې ته کله خفه شې نو هغې سره به ته انګري کېږم نو چې ته کله انګري شې نو ایکشن به هم کې. نو زما وروڼو موږ ټول خاموشه ناست یو. نو دغه یو دوه پیغامونه ما رسولو د دې دوو جینکو چې هغوی د خپلو دغه دپاره دومره دړه غم لرو او د هغې په خاطر باندې مونږ هم راوتي یو چې دا پیغام زموږ مسلمانانو وروڼو ته ورسي. هغوی وده دي نو ټول ویښ دي. دغه یو میسیج و جي. نن چې دا زموږ په دې لاسو کې دا دوه قسمه جنډې دي. یو د فلسطین جنډه ده او بل د زموږ اسلامیک ریپبلک او پاکستان جنډه ده. دا دې خبرې پریزنټیشن دی چې موږ د هغې سره یو دا شنه او سپینه جنډه دا زموږ غیرت او زموږ ایمان او زموږ سټیټ دی زموږ د ملکي جنډه ده او دا زموږ په لاس کې چې دا د فلسطین جنډه ده. نو د دې مطلب دا دی چې کو د دې جنډې سره څه کېږي نو دا د دې جنډې سره کېږي. د دې سره ظلم دا زموږ د دې جنډې سره ظلم دی او د مسلمان کو هغه فلسطین کې دی کو هغه په هر ځای کې دی کو دنیا په هر ګوټ کې دی. نو موږ د هغې ظلم خلاف نن راوتي یو. د خپل اواز چې دی دا بین الاقوامي دنیا ته رسو
او قوم متحده ته رسو چې مهرباني وکړه دغه ته چې کوم ظلم کېږي نو دغه ته ظلم ووایه دغه ته ماشومان قتلیږي او بې دردۍ سره قتلیږي نو ته مهرباني وکړه دغه ته کې سیز فایر وکړه جنګ بندي وکړه او دغه ته کې خپل احکامات وچلوه کو چېرې دغه سیز فایر دغسې ظلم په بل ځای کې کېدی په یو کافر ملک کې کېدی نو زما په خیال زما دا خپله خبره ده چې اقوام متحده به نن لس پیرې کې قرارداد پیش کړی چې دغلته دې سیز فایر وشي جنګ بندي دې وشي چونکې دا زموږ مسلمانان قتلیږي نو په هغې باندې ته ولې خاموش ته دغه ته ظلم ولې نه وای ته ورته ناانصافي ولې نه وای نن په دغې لړ کې موږ ټول د ناوګۍ چې کوم کشران دي مشران دي هغه راوتي یو او د هغې سره د یکجهتۍ اعلان کوو د فلسطین سره او موږ هغه ته کې دغه ظلم فوراً بندول غواړو